رمضان المبارک اخیری لس ورځې شروع شوي دي چې اولې ورځې د رمضان المبارک دا د مغفرت دي، دا د رحمت دي، درمیانه لس ورځې د مغفرت دي او اخیری دا چې دي دا د جهنم نه د آزادېدو ورځې دي. په دې ورځو کې الله پاک د حضور پاک امتیان د جهنم د اور نه خلاصوي، آزادی ورته ورکوي. نو دې ورځو شپو کې دوه مسلې ډېرې زیاتې اهمې وي. یوه مسله په دې کې د اعتکاف ده او دویمه مسله په دې کې د لیلة القدر ده. د لیلة القدر د تلاش په حق لم ډېر زیات احادیث آیاتونه مبارک د قرآن عظیم راغلي دي. سورة قدر چې ما تلاوت کې پای کې د لیلة القدر تذکره شوې ده، ما تاسو ته بیانات کړي دي. خو په دې باندې چند احادیث مبارکه په دې دواړو موضوعاتو مختصر ذکر کومه که چې دا دوه مسلې په دې اخیری شپو کې راځي. یو د اعتکاف مسله راځي او یو د لیلة القدر. اعتکاف چې دی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے داوی چھ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ. رسول اللہ مبارک اعتکاف کو دا رمضان پا آخری ورځو کی آخری لسو کی تردے چھ دے مبارک دنیا نا پردش. ثم اعتکف ازواجہ من بعدی، بیا به داغه نه پس داغه بیبیانو مبارکو اعتکاف کو. بیبیانې هغې به بیا اعتکاف ته کېناستې، ځکه چې 9 بیبیانې مبارکات په دغه وخت کې حیات وي او دوی به ټول اعتکاف کېناستې. د دې دپاره چې یو خدا سنت مؤکده دی، ځکه چې حضور پاک همیشه کړی دی. دویمه دا ده چې په دې کې یو مقصد وي، هغه د لیلة القدر تلاش وي. هغه د دې دپاره د اعتکاف خلک کوي چې دغه شپه پکې بیا حاصله کړي، چې د شپې پکې بیدار اوسیږي، عبادت پکې کوي او ویښي چې دغه شپه راته نصیب شي. او بیا هم رسول الله مبارک آسانی کړې ده چې دا لیلة القدر په دې اخري لسو کې په طاق شپو کې راځي. طاق شپې 21 23 25 27 29، ځکه چې صحابه کرامو ټولو خو اعتکاف نشو کولی. اعتکاف خو د محلې نه چې یو کس کینی د ټولو غاړه په خلاصي، نو په دې سره غاړه ازادېږي. خو رسول الله مبارک صحابه کرام چې وو خو په صحراونو کې کورونه وو، نو هغې ته رسول الله مبارک اساني ورکړې وه چې خیر دی که ټول شپې مسجد نبوي کې نشئ تېرولی، اعتکاف نشئ کولی، نو بیا په طاق شپو کې ولټوئ. څه صحابه په 21مه مسجد کې پراتو، عبادت به کو ډیره بشو. یو صحابی عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ دے رسول اللہ مبارک ته وفرمایل چې اے دا الله محبوبه، زه په کومه شپه باندې مسجد نبوي ته راشم او دا شپه زه په دې جومات کې چې کوم دی نو مسجد نبوي کې تېره کړم. رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ورته وفرمایل چې ته دا 23مې شپه باندې راشه، په 23مه باندې ته مسجد نبوي ته راشه او دا شپه ته په مسجد نبوي کې تېره کړه. دی راغی یا رسول الله ان لی بادیة اکون فیها،
زما یو صحرا او بانډه ده په هغې کې زه اوسېږم وانا اصلي فیها بحمد الله زه په هغې کې مونځ هم کوم په هغه خپل ځای کې د الله په حمد او ثنا سره فمرني بلیلة ما ته حکم وکړه د یوې شپې مبارکې انزلها الى هذا المسجد چې زه راشم دې مسجد نبوي شریف ته فقال نبی علیہ السلام وی انزل لیلة 23 ته چې مسجد نبوي ته راځې نو په 23مه شپه باندې راشه 23مه شپې له راشه زمونږ دا پخواني علما اکثر په 23مه به سورتونه لوستل هر ځای کې دا سورتونه به جوماتونو کې وي د هغې مقصد هم دا و چې دا حضور پاک ښودلی و دغه دو سورتونو مبارکې سوره عنکبوت او سوره روم د دې فضیلت په حدیثو کې دا دی چې څوک په 23مه شپه دا دواړه سورتونه ووایي نو الله به د دې په بدل کې دا سړی د دنیا نه د ایمان سره بوځي او الله به جنت ته داخلی بهقیم دا حدیث راوړی دی امام بهقي صاحب نو دغه 23مه شپه ورته حضور پاک ښودلی دی وقیل لابنه چا د ده زوی ته ووی عبدالله ته کیف کان ابوک یصنع ستا پلار به څنګه چل کو د صحابو دا طریقه وه چې یو عمل به شروع کو بیا به تر مرګه کو نه به پرېښود قال نو دا حضرت عبدالله سے فرمائی کان یدخل المسجد زما پلار به جماعت ته راغی اذا صلی العصر کله به چې د مازدیګر لمونځ په خپل کور کلي کې وکړ بیا به د هغه ځای نه راغی مسجد نبوي ته به راورسېده نو فلا یخرج منه لحاجة حتی یصلي الصبح زما پلار به د جماعت نه نه وته ټوله شپه به یې جماعت کې تېروله مسجد نبوي کې تر سحره پورې چې سحر لمونځ به یې وکړم فإذا صلى الصبح وجد دابته على باب المسجد کله به چې د سحر لمونځ ادا کړ د لمانځه نه بعد دا خپله سورلی به د مسجد نبوي دروازې سره وه لابړ فجلس علیها پاغې به سور شو ولحق ببادیته او خپل هغه بانډې ته به لاړه دا به د حضور سره تېروله رواه ابو داود دا دې دپاره که چېرې دا د لیلة القدر شپه وي نو ما ته به الله د دې شپې ثواب میلو کړي او رسول الله مبارک خو ډېر پوی و په دې راز ولې چې د 23مې زیات احتمال وي زمونږ نن 21مه ده سبا 22مه ده د اتوار شپه او ورځ 23مه راځي د اتوار شپه 23مه ده دغه شپه راټینګه کې په دغه شپه باندې الله ته عبادت ته ودرېږي د زرو میاشتو د عبادت عمر ثواب درته ملاویږي څوک پکې ختمونه کوي څوک پکې شبینې کوي څوک پکې صاحب آخري سورتونه 23مې سورتونه وایي د سورت روم او عنکبوت دغه پکې هم ویل پکاري ځکه چې د هغې ځان له ثواب دی هر سړی ځان له وایي ام ښه ده او که ځان له نه وایي استاد چېته مکلف کړي چې تی راته ووایه موږ به ورته ناست یو نو بیا هم ښه ده غوږ دې ورته ټول کړي پخوا خو ټولو خلکو قرآن نو ویلی که نه د امام صاحب به مخ راواړو د تراویح نه بعد به دا 2 سورتونه مقتدیانو ته واورول ای به غوږ نیولي هغوی به په دې اوس هم زموږ په کلو کې دا خوشحالي پې کوي چې دا سورت روم او سوره عنکبوت شریف دا په 23مه شپه باندې دی تلاوت کوي امام بهقي رحمت الله علیه په دې باندې زبردست روایت حدیث راوړی دی نو لہذا دا اوس هم ویل کېږي په کلو کې او خلک ډېره خوشحالي کوي د لرې لرې ځایونو نه راځي وایي 23مه ده نن بیا سورتونه وویلی شي بیا هغې کې نعت شریف وویلی شي بیا چای نه وڅکي خوراکو کې چې څه راوړي وي خوشحالي ښکاره کړي
بیا د هغې نه بعد څوک په جومات کې پاتې شي څوک کورونو ته لاړ شي کلو کې هم دا دستور دی څوک پاتې شي تلاوت کوي نوافل کوي منځونه کوي او څوک چې کم دی نو کورونو ته لاړ شي کور کې شپه ویښه تېروي دا د 23مې شپې برکت او کمال چې په دې شپه باندې ډېر برکتونه راځي ځکه حضور دی صحابي ته دا شپه ښودلې ده چې ته په دې شپه باندې مسجد نبوي شریف ته راشه وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر دویم حدیث په دې باندې دا دی چې رسول الله مبارک مونږ ته راووت مسجد نبوي ته دې دپاره چې مونږ له خبر راکړي چې لیلة القدر شپه کومه شپه ده فطلع رجلان من المسلمین ګوري چې دوه سړي دي د مسلمانانو نه خپلو کې په بحث مباحثه دي په خپلو کې په جنګ اخته بحث کوي خطې دي شور و شغب شور کړی څوک وایي چې دا یو عبدالله ابن ابي حضرت و بل کعب ابن مالک وقت بینهما منازعة د دې په منځ کې منازعه وه بس په دغه حال باندې چې نبی علیہ السلام دې ته وکتل فقال حضرت ویلی خرجت لأخبركم بليلة القدر زه دې دپاره راوتی وم چې تاسو له خبر درکم په لیلة القدر باندې فطلع فلان و فلان فرفعت پلان کې په بحث باندې اخته و دغه شپه زما د ذهن نه پورته کړې شوه دا شپه زما د ذهن نه ووته بس پورې اوچته شو وعسى ان يكون خيرا لكم شاید چې دا زما نه هېرېدل دا تاسو له بهتري دا تاسو له ښه وي فالتمسوها في 9 و7 و5 رواه البخاري تاسې دا شپه ولټوئ په 9 باندې موږ په 9 شبینه کوو دلته 29 رمضان به انشاءالله د زیارت په شپه زموږ راځي نو په دې شپه باندې تاسو دا شپه ولټوئ و7 په 29 باندې ولټوئ و5 او په 15 شپه باندې دا شپه ولټوئ ځکه چې دا لیلة القدر به په دغه دریو شپو کې وي دغه دریو کې چیرې کې راغله نو دا اوس حضور ښکاره نه کړ ځکه چې 4 شیان دي رب کریم پټ ساتلی دي یوې لیلة القدر پټه ساتلی دی دې دپاره چې خلک د دې تلاش په ټوله روژه کې وکړي کني په آخري لسو کې وکړي دویم اسم اعظم پټ ساتلی شوی دی په ټول قرآن کې دی دې دپاره چې خلک تلاوت د قرآن ټول کوي چې دا شپه پکې دا اسم اعظم پکې بیا مو دریم د جمعې په ورځ باندې یو ساعت ته چې په هغې کې دعا خدای پاک خامخا الله تعالی قبلی نو هغه ساعت هم پټ ساتلی دی چې په دغه وخت کې څوک هم څه دعا وکړي نو الله تعالی د هغه دعا او د هغه سوال قبلی دا ساعت هم پټ او څلورم الله خپل خاص دوستان او اولیاء دا په عامو خلکو کې پټ ساتلی دي دی پټ کړي دي اولیاء پیژني خو عام خلک اولیاء نه پیژني دا پټ ای ته پته نه لګي چې یاره د الله دا خاص دوست کم یو کس دی لہذا معزز سامعین دا 4 شیان الله تعالی پټ ساتلی دي دوسته یاد شو څه شی دی لیلة القدر اسم اعظم
اولیاء او د دعا وخت په جمعه کې ځکه حضور وی تاسو د جمعې په ورځ خیرې مه کوئ بچو ته او دغه وخت کې که دغه خیرې دې وکړي ډایرکټ بیا قبلي کار خرابي خو څه علما داسې وایي چې دغه وخت د شاخ وخت دی څه وایي د جمعې د خطبې وخت دی او څه وایي د مازدیګر د مانځه نه بعد وخت دی دا د ورځې دی د شپې خو بیل کار دی اخو بیل نعمت دی د شپې د هغې خو ښکاره خبره ده چې د نور پرېوتنه د ماسخوتن د مانځه نه شروع شي او تر سحر د صبح صادقه پورې الله تعالی و ایمان سوال کوي د شپې بیله مسله ده ښه او د ورځې دغه مسله ده تاسې به په دغه وخت کې دا دعا کوئ د خیر سوال به کوئ نو د لیلة القدر په حق باندې دغه روایت 3-4 تقریبا ما تاسو ته ویلي او رسول الله مبارک د دې لپاره دا هم فرمایلی دي چې حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وای ما د الله محبوب ته ویلې د الله محبوب مبارک چې کله د شپه راشي نو زه پکې کومه دعا وکما دعا راته وښایه رسول الله مبارک وتوی قولی اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني کله چې د لیلۃ القدر شپه ته بیا مومنو دا دعا کوه چې یا الله ته عفو کوونکې عفو خوښې ما ته معافي وکړه زما ګناهونه ما ته معاف کړه ما ته بخشش وکړه هر سوال پکې قبلیږي خو معافي چې وواړې دا ډېره ښه ده لہذا د دغې په حق له ما تاسو ته عرض وکړو دغه 2 احادیث مبارکه د لیلة القدر په حق له باندې اوس راځئ اعتکاف ته یو مسله به پکې د اعتکاف درته وکړو اعتکاف کې به څه کې اعتکاف چې دی دا سنت موقت اسې سنت کفایي ورته خلک وایي کفایي دا معنا چې د ټولې محلې نه به یو کس خامخا کیني که نه کینی او غریبي نو محلې خلک به هغه له کور له چنده راټولوي خرچه به وله برابروي خو هغه به اعتکاف ته کینی او شکر زموږ جومات کې خو هر کال 9 کسه کینی که نه نو 9 کسان ناست دي نو دې کې به څه کوې ما تاسو ته اول کې د تقریر ویلو چې دا اعتکاف د دې دپاره کوي خلک چې لیلة القدر پکې تلاش لیلة القدر پکې وګوري نو معتکف دپاره دا شرط دی چې دې کله راځي مسجد ته د ماښام مونځ سره به کینی او نیت پکې چې نویت سنت الاعتکاف زه نیت کوم د دې سنت اعتکاف د دې باقی اخیری ورځ د رمضان المبارک پروردگار عالم ستا د رضا دپاره ته مانه قبول کړي ماته آسان هم کړي نو چې کله د دا نیت وکړو رالی او کېناستې نو بس که ته خوب کې ام عبادت کې لیکلی شي که ته ذکر کې که ته تلاوت کې که ته درود وې که ته استغفار وې هر څه چې وایې نو دا تعالی الله د دې اجر درکوي د سامعینو اعتکاف طریقه دا وه چې رسول الله مبارک کان رسول الله صلی الله علیه وسلم ابن عباس سے وی هو رسول الله مبارک اجود الناس بالخیر د ټولو خلقو نه زیات سخیو په نیکو کې او په خیر خیرات کې د ټولو نه زیات سخیو وکان اجود ما یکون فی رمضان او رمضان المبارک میاشت براله نو پدې کې به نور هم ډېره زیاته سخا کولا
په دې میاشت کې به نورم سخا ډېره شو. وکانه جبریل یلقاه کل لیلة فی رمضان، و جبریل علیہ السلام چې هر شپه به د رمضان المبارک په میاشت کې راتلو. یعرض علیه النبی القرآن، چې رسول الله مبارک ته به د قرآن عظیم تلاوت کولو. هر شپه به حضور پر جبریل امین علیہ السلام پر روژه کې هر شپه راته. ما وی چې ګینې کله کله خو ما ته دا حدیث چې مې وکت کل لیلة، هر شپه به جبریل امین راته او حضور پاک ته به قرآن ویلی. حضور پاک ورته غوږ نیولی. دا قرآن ویل اوریدل دا د جبریل او د حضور پاک علیه السلام مبارک سنت. دا شبینی چې خلق کوي کنه، قاری لګي خلق ورته غوږ نیولي، دا دغه سنت دی د جبریل علیه السلام. بعضې خلک دې ته څوک ورته بدعت وي او څوک ورته ناروا. عجیبه خلک رالل، عجیبه خلق پیدا شو. قرآن لویلو تم بدعت وی، قرآن اوریدلو تم بدعت وی. هلکه عجیبه خبره. قرآن لویلو لوستل خو عبادت دی، خو رسول الله مبارک سچ او صادق پیغمبر دی، هغه په خپل جون کې فرمیلیو چې آخر وخت کې به داسې خلق راشي چې عبادت او سنتو ته به بدعت وي او بدعتونو ته به چې دی هغه ته به سنت وي، هغې له به ترجیح زیاته ورکوي. بدعاتو له خلق ډېره ترجیح ورکوي او سنتونو ته خلق بدعت وي. او داسې دور راغی چې پټکې په سري بس وي مړه دا بدعتي مولا دی، دا بریلی دی، دا بدعتي دی. هلکه اوس پټکې سنت دی که دا بدعت دی؟ نو حضور چې څنګه ویلي دی معامله الټه روانه شوې مقصې ده، ولې چې د هغه مبارک خبره خو د کاڼي کرښه ده. نو دا جالی مالی چې دی دا بدعت دی چې جالی ټوپۍ په سر کړي. په دې کې منظم نه کېږي. فقها فرمایي زموږ مسجد کې هم دی الله رحم وکړي نو سر تور سر هم ډېر شو، جالی ټوپۍ په سر یې خړي. بس هلکه ځان له د 1000-2000 روپو جوړه هلې خو د یو 50 یا 100 روپو ټوپۍ هم هلکانه په دې به ته ښه ښکاره شي. ښکلې مزېداره رنګینه ټوپۍ واله په سر یې کېده. دا وګوره داسې رنګینه په سر که خیر ده، خو چې ټوپۍ وي چې ستا دا سر پکې ټول پټي، ویښته دې پکې نه ښکاري. معززو سامعینو، نو دغه شبینې او تلاوتونه پشپش پکې کول اورېدل دا سنت د حضرت رسول اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم. فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وی حضرت ابن عباس سے وی چې رسول الله مبارک سره به کله جبریل علیہ السلام ملاقات وکړو، د شپې به مبارک وسر قرآن وورولو. کان اجود بالخیر من الریح المرسلا یا مرسلا. نو رسول الله مبارک به د ورځې ډېره زیاته سخا کوله، دومره سخا به یې کوله لکه څنګه چې یو تیز باد راوالوځي او چپه چپه چلیږي. ګوره باد چې تیز راشي که نه نو تاسو به کتلي چې هغه ودرېږي نه، چپی همداسې چپی همداسې چپی. نو رسول الله مبارک په دغسې سخا کوله. سبحان الله وایه. اوس دلته سوال دا واردېږي چې رسول الله مبارک خو مال به م سره کم و او څه به کله وکله به نو، نو دا دغسې سخا به یې څنګه کوله چې د باد د چپو په شان به یې کوله. نو یو دا معنا علما کوي چې بس چې څه به ورله لاس را راتلل هغه به یې د خدای په نوم په صحابه وویشل، فقراو له به یې کورونو له وړل. او صوفیا وایي صاحبان د طریقت وایي چې هغه مبارک به روحاني سخا پکې کوله. صحابه کرام ته به روحاني درجات او مراقب دغه
مرتبه او دغه توجهات په ورته کول او د صحابه او باطن به د الله پاک په محبت باندې خشته کاو د صحابه کرامو سینې به منورې ګرځولې بس خو چې چاته به وکتل د انوارو به ډک سبحان الله وای دا سخاوه په دغه چپه چپه سخاګانې به کولې او داسې نه چې په مخامخ ځکه چې اولیاء او پیغمبرانو بالخصوص زمونږ ښکلی پیغمبر مبارک صلی الله علیه وسلم دی مبارکان باطنی توجهات کوي که څوک ورسره موجود وي او که باندې غیر موجود وي په بله دنیا کې هغې ته به هم دا برکت او فیض رسېده خبره پوهېږئ که دی مبارک په مدینه منوره کې وو او صحابه کرام به په مکه کې وو یا به په نورو علاقو په شام او یمن کې وو او د دې ځای نه به هغې ته انوار او توجهات ورکوله صحابه کرامو به مبارک ولیدو چې رسول الله مبارک راله دا شیز راکو دا کمال راکه دا کمال راکه نو دا هغه روحاني توجهاتو چې اولیاء هم داسې کوي اکثر متصرفین اولیاء دا کار کوي چې دوی د شپې شپې دغه توجهات مریدانو ته کوي محبینو ته کوي هغې بیا خوبونو کې ویني صاحب ته مې ولیدې دا اصل ذکر و توجه سبق ته راته وښود دا ټول هغه کمالات دي چې په باطني تصرف او توجهاتو سره کېږي نو رسول الله مبارک به وایي چې کله جبرائیل امین علیه السلام سره د شپې ملاقات شو که نه نو د ورځې به ډېره سخا کوله ولې چې د انوار به ډېر شي وو معززو سامعینو بل حدیث په دې باندې اورئ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی قال کان یعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن یا یعرض پیش کولی بشو پا نبی علیہ السلام باندې قرآن کل عام مرتن ہر کال یوزلی فعرض علیہ مرتین فی العام الذي قبضا په کم کال چې مبارک دنیا نه پرده کوله نو په دغه کال باندې 2 کرته ورته جبرائیل امین علیه السلام قرآن وورول او هر کال به لس ورځې اعتکاف کوو فاعتکف 20 فی العام الذي قبض رواه البخاری او په کم کال چې مبارک دنیا نه پرده کوله نو په دغه کال 20 ورځې اعتکاف کړی دی چاوته دا ولې وی روان روزه کې باندې منو دا اینه مخ کې می دا شل کرته شل شپې می اعتکاف الله پاک هغه ته دا علم ورکړو چې دې کال کې به مبارک دنیا نه پرده کیږي د پسې بډومبه څوک وفات کیږي دام ورته الله پاک خو دې چې ما پسې بډومبه فاطمه بیبي وفات کیږي شپږ میاشتې پات حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها حضور پاک پسې وفات شولا او بیبیانو ته ویلو چې په بیبیانو کې با هلته بیبیانو کې خو چلی وي نه هغې به بیا خفه کېدی نو حضور دغه خبره راز کې ساتلی وه یو نښه یې وښوده وی ما پسې به زما په بیبیانو کې هغه بیبي وفات کېږي چې د کمې لاسونه اوږده وي دا اوس د لویو خلکو اشارې دي او خبرې دي لوی شخصیت دی مبارک بیبیانې ټولې په دې راز کې وسات چې لوی لاس په د چا عایشه بی فرمایي وی مونږ به چې کله حضور دنیا نه پرده شو نو لاسونه به م یو بل سره ناپ کول نو زمونږ کې د سعودي بیبي لاسونه اوږدو مونږ وی چې بس د دې به نمبرې نو وی چې کتل حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ وفات شوا بیبیانو کی دا لاړه وی مونږ وی چې او د دې نه مراد ظاهري د لاسونو اوږدېدل نه دي د دې نه مراد صدقې زیاتې ورکوونکي دي کله سړی صدقه ورکوي د الله ثبوت کوي دا وا چې دې به ټول څه به د بیت المال نه دې ته ملاوېدل به ټول صدقه کول سبحان الله وای او غټ اختر کې به دې سرمنې اغشتلې
هغه به رنګ کړي به خرڅ کړي د هغې پیسې به د مدینې منورې په فقراو باندې ویشلې د حضور بیبي وه د دې لاسونه په دې معنا اوږدو چې دی به صدقات ډېر کول دې وجې دې ته ام المساکین ویلی شي د مسکینانو مور نو دا رسول الله مبارک ته د دې مسلې علم و ځکه دا خبره ښکاره کړې وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلي رأسه وهو في المسجد رسول الله مبارک چې کله اعتکاف ته کېناست کنه ما ته خیال دی نو دا سر مبارک به ما ته رانږدې که داسې او حضور به په جومات کې ناست نو د حضور دا کوټه د دې په منځ کې کړکۍ وه او دیوال کې په هغې به حضور پاک مسجد نبوي ته لنډ راوتلو نو حضور به مسجد نبوي کې ناست و دا سر مبارک به د کړکۍ کې ما ته راسره بهر نو ما به د رسول الله مبارک د سر ویښته ووینځل او ګمنځول به مې ولا او بل دا دی چې مبارک به د جومات نه نه وته مګر د حاجت انساني دپاره به راته نور به مبارک همیشه په مسجد نبوي کې ناست اعتکاف ما تاسو ته مخکې معرض طریقې دا ده چې سړی به د اعتکاف نه نوځي بار ته او رسول الله مبارک کې به کله چته ووته نو یعود المریض وهو معتکف فیمر کما هو فلا یعرج یسأل عنه حضور پاک به روانو او چته مریض به ورته راغی نو ورته به داسې ودرېده نه او کتل به نه په روانه کې به پوښتنه کوله صاحبه څنګه ځکه چې تپوس د مریض دا هم سنت طریقه ده او په دې باندې هم اجر دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې سنت طریقه دا ده چې الله يعود مریضا زموږ د امام سے مذهب دا ده په دې حدیث مونږ امام سے عمل کوي چې اعتکاف والا سړی به د بیمار پوښتنې نه لځي ولا يشهد جنازة جنازې ته به نه حاضرېږي د چا ولا يمس المرأة ښځې سره به لاس نه میلاوي ولا يباشرها نه به ورسره نزدېکت مباشرت کوي ولا يخرج لحاجة او د هېڅ حاجت دپاره به بهر نه وځي د جومات الا لما لا بد منه مگر هغه چې د هغې نه د ده خلاصېږي لکه دا معنا چې سړي ته قضای حاجت دی نو بار تلی شي یا روټۍ د خوراک سکاک د روړۍ څوک ني نو دی ورتلی شي یو ځای د خپله خوراکه روړي شي ولا اعتکاف الا بالصوم او اعتکاف نه کیږي مگر د روژې سره روژه به ورسره خامخا نیسي ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع او اعتکاف نه کیږي مگر په جامع مسجد کې به کیږي جامع دا ده چې پای کې جمع کیږي همیشه بله پکې دا خبره ده چې خبرې به پکې سړی نه کوي ډېر خوشبو لکه هر وخت سره او غوړول او ګمنځول او دا کار به نه کوي ډېر کله ولامبي یو ځل نیم سر دی غوړ کې او ګمل دی اعتکاف والا چې په اعتکاف کې ناست دي نو دله د هر ساعت نیکې لیکلي کېږي د هر ساعت بله دا چې دله به بستره اچول شوي وي په هغې به دې ناسته پاسته کوي د معتکف دغه مسائل دي او په دې باندې تقریبا فقهاو بیا ډېر زیات چې کم دی نو څلوېښتو پورې د دې آداب لیکلي دي چې معتکف به دا کوي دا به نه کوي دا به کوي دا به نه کوي مقصد دا ده چې په پرهیز کې به اوسېږي پخوا به چې اعتکاف ته څوک ناست و دا مخ به یې پټ سات خلکو سره به مخ نه میلاو بس په سر به صادر و به ډډې ته به ومونځ بیا وکړو بیا به معتکف ته لاړ نو دا عادات دي آداب دي د اعتکاف
او که کم جمعات کې د جمعې مونځ نه کېږي نو خیر دی به جمعې مانځله تلی شي بل جمعات ته بیا واپس زر راځي چا سره به لار کې ستړي مشي ملاویږي نه بس مخ پې پټي بیا به راځي یو مسله بله بار بار خلک تپوس کوي اگر چې ټلی والې ده د صدقه فطر په باره کې تپوس کوي وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر دا یو حدیث په درته وایم ابن عمر صاحب وایي چې فرض کړي دی رسول الله مبارک صدقه فطر دا سرسایه چې ورته وایي هغه وخت کې پیسې کمې وي غلچات ډېر صاع من تمر او صاع من شعیر یوه پیمانه کجورې یعنی یو سلور سیرا پوخ سیر او یا سلور پوخ سیر باندې سلور سیره اوربش على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير په دې ټولو باندې دا فرض دی چې دا به وباسي په مام فرض دی او په تام دی او په بلم دی او په بلم دی ګوري به خپلو کې د یو بل له ورکوي خپلو بچو له او ښځې له مور پلار له نشي ورکولی نو څو کړوسول او نور هر چاله دا ورکولی شي هر چاله دا چې زکات پې کېږي مستحق وي هغه له به یې ورکوي زیات رواج په دې کلو کې د جومات د امامانو طالبانو له خلک ورکوي خور له ورکولی شي چې غریب وي رور له ورکولی شي چې غریب وي مسکین وي وامر بها ان تؤدي قبل خروج الناس الى الصلاه او حضور حکم کړو مخکې د وتلو نه مانځه د اختر ته چې دا به مخکې ورکړي په دې بل حدیث کې راځي چې صاع من عقد یوه پیمانه د پنیر نه او یا یو پیمانه د وسکې میوه ورته تاسو وایئ او نصف صاع من قمح یا نیمه پیمانه د غنمو نه چونکې مدینه منوره کې غنم کم و رسول الله مبارک داغې نیمه پیمانه ولګوله نیمه پیمانه دوه سیره چې پوخ سیر باندې حساب واچوي نو د دې زمانې تېنا 2.5 کیلو جوړېږي څومره 2.5 کیلو اوړه یا غنم کم سړی چې کور کې کم قسم خوراک د غنمو کوي که سپینه روټۍ خوري د سپینو به ورکوي او که سره خوري د سرې به ورکوي خبره باندې پوهېږئ که نه زکات الفطر طهر الصيام من اللغو والرفث دا سرسایه چې د روجې کې چې تا نه د خولې نه څه ګډې وډې وتلي په دې باندې ستا هغه روجې پاکي روجې پې قبولیت ته رسیږي نو دا سرسایه ده خو لنډ حساب یې درته ووایم اکثر خلک وایي یار مونږ په دې نه پوهېږو 2.5 کیلو هلکه توړه کور ته نه راوړې دوکاندار نه حساب وکړه که نه خو زه به هر صورت د وړو ما ته اوس پته نشته چې سپین پسو دي او سره پسو دي خو داسې مې د علماو نه اورېدلي دي چې تقریبا 180 روپۍ فی کس راځي یو مفتی صاحب د هغه 180 یادې کړي خو زه وایم هر چاته چې آسان کار دی ته د وړو والا سره کښېنه حساب وکړه چې 2 کیلو 2.5 کیلو وړه پسو دي نو څوک وایي چې تقریبا 68 روپۍ کیلو دي نو 68 69 70 خو 70 یې واچوه زه به درته اوس حساب وکړم نو چې 70 روپۍ کیلو شي نو 2 کیلو څو شو 140 شوې او دا نیم به سره بیا 70 په منځ نیم که 40 نو 180 یا 175 شوې که نه نو 180 شوې نو دغه 180 تقریبا د سپینو والا بیا د سرو به د هغې نه لږ کمي خو زه دا وایم چې 180 خو ډېره ښه ده چې ورکړي که 200 ورکړي نو لږ نور به مخه شي په دې خوشحالي ونه کړه 200 روپۍ فی کس چې ورکړې نو بېشکه بېشوبې به خبره ختمه شي او که یو سړی ډېر مالدار وي نو هغه د کجوري حساب وکړي چې یوه دړی پخه دړی کجوري په څو دي نو هغه دې ورکړي بیا پکې ښه ډېرې 14-1800 ته رسي او دغه شانتې صاحبه مهربانه اوس کا میوه داسې پنیر
نو به هر صورت تاسو سرسایه چې ورکوئ نو 180 نه 200 پورې تاسو ورکئ چې شک شوبه پکې پاتې نشي. فقها وایي چې په دې شپه د اختر ماشوم پیدا شو د ماسخوتنې د وخت نه نو د هغه سرسایه به هم ورکئ. سحر د پښمني نه مخکې چې ماشوم شي د هغه سرسایه هم په پلار ته ورکوي. کم هلک چې بالغ دی یا جینۍ او واده ده نو هغه به خپل سرسایه په خپله ورکوي، او چې بالغ نی د هغې په مور پلار حق دی هغې به یې ورکوي. و آخر دعوانا ان الحمدلله.